بکنی اجمالی دا مدعا پاته وه لا یتصور واجب طلا نه ده متصور بکنی اجمالی کنه ذات ته وایي ذات اجمالی ایو ذات تفصیلی ده یعنی یو حقیقت اجمالی ده یو حقیقت تفصیلی ده لکه انسان حقیقت اجمالی انسان ده ایو تفصیلی حقیقت حیوان ناطق دا مدعا پاته ده چې لا یتصور واجب طلا نه ده متصور چې ذهن کې راشي بکنی اجمالی په ذات مجمل کنه من ذات کنه هی ذات ته واجب تعالی مجمل چې ذات ته الله دا دا نه ده متصور چې ذهن ته راشي ها ولې ذهن ته نشي راته د واجب تعالی ذات ځکه که واجب تعالی ذات ذهن ته راشي او دا متصور بکنی اجمالی شي که بلازم شي اجتماع نه کی ذهن په دوه طریقو سره هم په ذهن کې هم په خارج کې اجتماع نه کی ذهن باطل چې واجب تعالی متصور بکنی اجمالی یعنی چې د تصور وکي بکنه هی په ذات د مجمل چې د ذات مجمل ذهن تراشي دا محال اوس اجتماع نقیزین خو بدیل بطلان ده چې نقیزین جمع شي دلیل ملازمه په دوه وجو سره ده اجتماع د نقیزین راضی ذهن کې خارج کې دواړه ځای اجتماع د نقیزین راضی دا اصل کې مبني ده په دوه مقدمو باندې یو مقدمه دا ده یو اصل دا ده چې علت عالم واجب تعالی د په اعتبار د وجود خارجي سره دا ټول عالم پیدا کړی د الله پاک وجود خارجي چې دا اصلي وجود ده لکه چې واجب تعالی پر اصلي وجود نه وي بیا واجب تعالی شنه نو واجب تعالی خو بیا نشي چې اصلي وجود نه لري واجب تعالی چې علت عالم د په اعتبار د وجود خارجي چې دا اصلي وجود ده ذهني وجود دا خو د ذهن تابع هغه اصلي وجود نه یو مقدمه چې علت عالم واجب تعالی دا په اعتبار د وجود خارجي دومره مقدمه دا چې وجود عین ذات تا یعنی ذات حقیقت ته واجب تعالی لکه چې ذات او حقیقت ته په خپل وجود ده ځکه وجود اتای نه ده کنه بل څه نه ده ور دغه ذات په خپل وجود ده دا دوه مقدمه شوي او دلیل دا څه چې لا تصور واجب تعالی تصور جایز نه ده بکنی اجمالی په ذات مجمل سره چې د الله ذات مجمل ته تصور کې ذهن ته راوړي او ذهن کې حاصل شي حصول فی ذهن څه معنا ان د متحقق شي په ظرف ذهن کې واجب تعالی نه متصور بکنی اجمالی په ذات مجمل سره تصور نه کیږي تصور څه معنا چې ذهن کې متحقق شي ذات ته الله دا ذهن کې راتل دا ته وجود ذهني وای ویلا اجتماع نه کې ځنه برای هم په ذهن او په خارج کې دلیل ملازمه په ذهن کې څنګه اجتماع نه کې ځنه راځي ځکه چې واجب تعالی په ذهن کې راغلی او متصور بکنی اجمالی شو یعنی په ذات مجمل سره د متصور شو ا دې الله سبحانه و ذات چې تصور ته په ذهن کې وکړ ایمانه دا چې د متحقق شو په ظرف ذهن کې ا ذهن کې راتلل دا ته وجود ذهني وای نو د ذهن کې موجود څه په وجود ذهني عقیده دا ده چې وجود عین ذات ته نه دا وجود ذهني عین ذات ته الله ده او دوم بل مقدمه دا و چې علت عالم واجب تعالی د په اعتبار د وجود خارجي
واجب طلع ذات موجود د په وجود خارجي سره په خارج کې چونکه وجود عین ذات ته نو هغه وجود خارجي دا به عین ذات ذهني چې ذات واجب طلع ذهن کې راغلی ده ادا متصور ده بقدر اجمالی تصور څه معنا یعنی ذات مجمل ذهن کې شته ده نو چې ذات مجمل د رب ذهن ته راغی نو وجود خارجي ځکه واجب طلع خارج کې موجود ده په وجود خارجي ځکه علت عالم واجب طلع د په اعتبار د وجود اصلي سره چې وجود خارجي ده او وجود خارجي وجود د عین ذات ته ذات الله خو ذهن کې ده نو دا ذات الله چې په ذهن کې ده دا عین وجود خارجي هم یي لوجه دې نه چې وجود خارجي عین ذات ته نو ذات واجب طلع په ذهن کې موجود په وجود ذهني شو نو عین وجود ذهني شو ذات الله په ذهن کې موجود په وجود خارجي شو نو عین وجود خارجي شو نو ذات الله په ذهن کې په دوه وجود موجود شو یو وجود ذهني یو وجود خارجي او وجود ذهني وجود ذلی ده ذل من فرع او وجود خارجي وجود اصلي ده نو په ذهن کې په دوه وجود موجود شو وجود ذهني وجود خارجي او وجود ذهني ذلی ده او وجود خارجي لا ذلی ده هغه اصلي ده نو په ذهن کې جمع شو وجود ذلی لا ذلی اجتماع نکی ذهن لاله دارنګه په ذهن کې واجب طلع ذات وجود اصلي هم شه لا اصلي هم شه ځکه وجود ذهني ذهن کې چراله خدا وجود ذهني او وجود ذهني عین ذات او وجود ذهني لا اصلي ده فرق ده کنه او واجب طلع چونکه خارج کې موجود په وجود خارجي او وجود خارجي عین ذات نو دا ذات حقیقت واجب طلع په ذهن کې عین وجود خارجي هم ده او وجود خارجي اصلي ده نو چې په ذهن کې موجود په وجود ذهني ده نو لا اصلي چې په ذهن کې موجود په وجود خارجي ده نو اصلي نو لازم چې په ذهن کې اجتماع نه کېږي چې وجود لا اصلي او اصلي ده لا اصلي اصلي جمع شو ان سے اجتماع نه کېږي په ذهن کې وتالي باطل دا خو اجتماع نه کېږي په ظرف ذهن کې راځي او دا رنګ په خارج کې اجتماع نه کېږي ځکه چې تا واجب طلع متصور به کړي اجمالی کړ نو کنه منازات مجمل یعنی مجمل ذات تا متصور کړ ذهن ته راوړه نو ذات په ذهن کې موجود څه په وجود ذهني ځکه ذهن ته راتللو ته وایي وجود ذهني نو چې ذات متصور به کړي اجمالی شو نو ذات ذهن کې موجود څه په وجود ذهني دغه ذات خو خارج کې موجود ده په وجود خارجي بنا په دوه مقدمه چې دوه مقدمه مونږ دا ویلو چې علت عالم واجب طلع په اعتبار د وجود خارجي سره ده نو ذات تعالی خارج کې موجود ده په وجود خارجي نو هغه وجود خارجي په خارج کې دا عین ذات تعالی ده بنا په اول مقدمه چې وجود عین ذات ته نو هغه وجود خارجي چې خارج کې ده دا عین ذات تعالی ده په ظرف الخارج کې ځکه وجود خارجي عین ذات ته کنه وجود عین ذات ته بنا په اول مقدمه بنا په دومره مقدمه دا چې واجب طلع علت عالم د پیداوار د وجود خارجي نو چې الله په خارج کې موجود وجود خارجي دا نو دا وجود خارجي عین ذات ته الله په خارج کې بنا په اول مقدمه چې وجود عین ذات ته چونکه تا واجب طلع متصور به کني اجمالی ویلای چې دا په ذهن کې موجود وجود ذهني ده واجب طلع ته وجود ذهني ثابت کړ او وجود ذهني وجود ده دا عین ذات نو دا عین ذات خارجي شو ځکه ذات تعالی خارج کې موجود ده انت چې واجب طلع متصور به کني اجمالی کړ او په ذات مجمل ذهن تراله نو کېدل د شی په ذهن کې وجود ذهني ده دا وجود ذهني عین ذات خارجي ده
بنا په دې چې وجود عین ذات ته. نو ذات په خارج کې موجود په وجود خارجي هم شه، ما صدق علی دی وجود خارجي شه، علی باندې وجود خارجي صادق شه. ذات په خارج کې ما صدق علی دی وجود ذهني شه، ځکه وجود ذهني عین ذات ته. نو ذات په خارج کې موجود په وجود خارجي هم ده، الله خارجي هم ده، ځکه وجود ذهني عین ذات خارجي ده. نو په خارج کې جمع شو په ذات واحده باندې، وجود خارجي لا خارجي اجتماع نکي ذهن را دارنګه وجود خارجي اصلي ده او وجود ذهني لا اصلي ده. نو ذات په ظرف ذهن کې په ظرف الخارج کې ما صدق علی شه، یعنی د باندې صادق شه وجود اصلي چې وجود خارجي ده، لا اصلي چې وجود ذهني ده. نو په خارج کې اجتماع د نکي ذهن رااله په ذات واحده کې چې وجود اصلي لا اصلي ده. اجتماع د نکي ذهن باطل د چې واجب ترا متصور بکني اجمالی دا باطل. دا دلیل شه په نفي د لا يتصور چې لا يتصور ذات الله نه د متصور بکنه الاجمالی. دا به سببیه ده په سبب د ذات ته مجمل، نه د متصور په سبب د ذات د الله. هغه ذات چې مجمل ده دا تصور جایز نه ده چې دا په ذات مجمل سره ذهن ته راشي. ویلا اجتماع دینه کې ذهن راځي هم په ظرف ذهن کې هم په ظرف الخارج کې. اجتماع دینه کې ذهن خو بدیل البطلان، نو چې واجب تعالی ذهن کې راشي دا بدیل البطلان. دا دلیل شو. او سوال ده چې بیا خو واجب تعالی محکوم علی نشه دي احکامو، حالانکه واجب تعالی محکوم علی ده. الله ته موږ احکام ثابتو او چې واجب تعالی نه ده متصور بکنی الاجمالی، یعنی ذات مجمل دی الله پاک ذهن کې نشته. بیا څنګه الله ته موږ احکام ثابتو چې الله خبیر علیم. پیدا حکم په موجود مطلق ده، حکم په موجود مطلق محال ده. بل ثبوت دی حکم دا خو تقاضا د معلومیت ته موضوع کې چې موضوع د معلومي چې ذات الله نه ده متصور غیر متصور شو او مصدق خواص نه ده، ځکه تصدیق تعلق قضایا او مسائل سره ذات الله مفرد ده. معلوم په علم حضوری هم نه ده، ځکه واجب تعالی موږ سره علاقه دی علم حضوری نشته چې یا موږ سره عیني یا موږ پر ناتی یا موږ پر معلولی. واجب تعالی مجهول ابدا شه. نو حکم په الله نشته او دا محکوم علی نشه د احکام ایجابیه او طالبات یو دا چې نه کنه واجب تعالی نه د متصور په کنه اجمالی سره نه ذاتی مجمل ذهن ته نه راځي. انا فی التصور بالوجه بوجه خو نه کوم. واجب تعالی تصور جایز ده بالوجه په سبب د صفاتو و بوجه د صفاتو تصور جایز. بالوجه تصور الله بسبب الوجه دی الله تصور جایز ده په سبب د صفاتو و بوجه التصور د صفاتو جایز ده. تصور د وجه جایز ده په وجه، ان تصور د صفاتو جایز ده په صفاتو چې صفات ته ذهن تراوړي من حیثیت بیا قیام تلاړ شي. نو قیام کې دا تصور شو، صفات کو من حیثیت کې ورسره معلوم شو. نو واجب تعالی محکوم علی د احکام ایجابیه و، ځکه که واجب تعالی ټیک ته موږ ته نه د معلوم په علم حضوري نه د موږ ته مصدق تصدیق تعلق نشته ورسره، ځکه الله سبحانه مفرد ده. نه د معلوم موږ ته الله بالکنا بکنی، ځکه الله پر ذاتیات نشته. نه د الله ذات ذهن ته راتلی شي خو متصور بالوجه بوجه ده که نه. نو حکم په الله صحیح شو. نو دا احکام صحیح دي چې الله علیم ده، خبیر ده،
ذو صفات تا صفات کمالی لري، صفات سلبی لري، صفات ثبوتی لري، دا ټول احکام صحیح دي. بل دلیل وایو چې واجب تعالی نه د متصور بکنی اجمالی په سبب د ذات هغه ذات چې مجمل ده به سبب یاده کنه هی دا ولا کنه کې هي دا جنس کلمه نه ده، دا بل هی ضمیر ده، نه د تصور دی الله جایز په سبب د کنه دی الله دې کنه په سبب د کنه دی الله سره تصور جایز نه ده. هی دې کنه الاجمالی چې کنه مجمله ده چې ذات تا یعنی ذات تصور په ذات جایز نه ده. څنګه چې ذات ته الله ذهن ته راوړي من حیث هیتا بیا قیام ته لاړ شي، قیام کې شاید تصور ګرځي متعلق کې شاید سره په من حیث کې نو دغه ذاتي مجمل په من حیث کې متصور، دغه ذاتي مجمل په قیام کې تصور کشف تصور سره ذاتي مجمل په من حیث کې دا جایز نه ده. لا يتصور نه ده جایز تصور دی واجب تعالی په سبب د کنه دی واجب تعالی چې ذات ته هی دې کنه چې دغه ذات مجمل ده په ذات سره ذات تصور نه کیږي. څنګه چې ته ذات ته الله ذهن ته راوړې من حیث یتا بیا قیام ته لاړ شي، قیام علم شي په من حیث یتا دا څه نشي کېدای ولې وإلا لازم ورشي زیادة الوجود په ماهیت واجبي والطالبات فالمقدم اسمه هر چې بطلانو سری مخ کې تیر ده اول سر کې لا تصور کې چې وجود دی واجب تعالی خو عین ذات ته الله ته وجود چا ور نه ده کنه دغه ذات ته الله لکه چې ذات ته الله حقیقت ته الله ده دا په خپل وجود دی الله ده نو وجود عین ذات ته اوس که الله تصور جایز شي بکنی الاجمالی په ذات مجمل سره ادي الله ذات ذهن ترای شي به لازم شي زیادت الوجود وجود به زائد شي په مایت واجبي او طالبات طالبانه باطل ځکه وجود عین ذات ته الله ته وجود چا ور نه ده لکه تاسو مونږ ته چر ده بلکې ذات ته الله په مرتبه ذات کې لکه چې ذات ته په خپل وجود ده. نو زیادت الوجود باطل ده. دلیل ملازمه زیادت الوجود ولې راځي ځکه چې ته الله تصور وکړي بکنی اجمالی په سبب د ذات تصور وکړي هی د ذات چې مجمل ده چې نفس ذات ته الله ده به ذات ته الله په ذهن کې موجود شي ځکه تصور وجود ذهني ته وایي به ذات ته الله په ذهن کې موجود شي په وجود ذهني نو په ذهن کې دا شخصي ذهني وګرځیدای ځکه شخص ذات وایي شخص ذات ماهیت ته وایي سره دی وجود نه نو دلته ذات په ذهن کې موجود څه په وجود ذهني نو ذات چې په ذهن کې موجود څه په وجود ذهني نو الله پر رااله شخص ذهني ځکه شخص ذهني چاته وایي خو ذات حقیقت ته وایي چې د پر وجود ذهني عدالت واجب تعالی ذهن ته راغی موجود څه په ذهن کې په وجود ذهني نو ذات ته الله چې په ذهن کې موجود څه په وجود ذهني نو الله پر شخص ذهني رااله او دا شک نشته چې واجب تعالی خارج کې موجود ده په وجود خارجي چې دا اصلي وجود ده ځکه الله علت کې عالم د په اعتبار د وجود اصلي سره چې وجود خارجي ده نو ذات الله خارج کې موجود ده په وجود خارجي نو الله پر راغی شخص خارجي ځکه شخص څه وایي ذات ماهیت ته وایي سره د وجود نه خو وجود کله کله ذهن کې کله خارج کې نو ذات الله خارج کې موجود څه خو وجود خارجي نو الله پر راغی شخص خارجي نو الله پاک پر دو شخص رااله یو شخص ذهني یو شخص خارجي وتالي باطل ځکه دا قانون ده چې اشخاص یو بل نه جدای په تشخص نه په مایت نه وي کې نه ما نه وایي وي لکه تا ما نه وایي ودا انسان تا ما چې یو بل نه جدایو په تشخص
اتا ځان ته تشخص ته ما ځان ته تشخص ته تشخص څه شی ده یا دا تا وجود ده بس دا تشخص ده چې کومې تا وجود ده دا تا پر تمیز ده که نه چې کومې ما وجود ده دا ما پر تمیز ده که نه دې سره زه ممتاز یم نو تشخص عین وجود ده یا دا تشخص عوارض ثابته دي وجود ته وجود ته څه ثابت دي عوارض کم چې دا 2 غزه ده مثلا وګد نیم غزه عرض ده یو پاوې عمق ده سره د خپې دي لاسونه دي تور ده په دغه مکان کې ناست ده په دې زمانہ کې د سهار ټیم ده دا ټول عوارض تشخص ده قد و قامت کمیت 2 غزه 3 غزه تورواله اوږدواله تپړواله دا عوارض دي بس دا تشخص ده و تشخص یا عین وجود ده لکه دا رای د فارابي ده یا تشخص وجود نه ده دا عوارض چې وجود ته ثابتېږي تورواله سپینواله اوږدواله دا تشخص ده خو تحقیق دا ده چې تشخص عین وجود ده دا تا وجود تا پر تشخص ده که نه ته دې سره ممتاز یې که نه اوس چې واجب طلب پر 2 شخص راغلی یو خارج کې واجب طلب موجود ده په شخص خارجي یو ذهن کې موجود ده په شخص ذهني اشخاصو کې قانون دا ده چې نوع وی ایو بل ممتاز په تشخص نو دلته واجب طلب پر 2 شخص راغلی ذهن کې خارج کې نو نوع به وی چې وجوب الوجود ده ایو بل موجودای په تشخصاتو ادا تشخص په عین نوع نه ځکه نوع خو ما بل اشتراک ده دا خو دواړو کې شریکه ده بیا چې تشخص عین نوعي بیا خو تشخص پکې شریک شه نو چې ما تشخص تا ما کې شریکي بیا خو تا ما تمیز ختم شه بیا خو لازم شه عدم امتیاز چې تشخص عین نوعي عین ماهیتي بیا خو عدم امتیاز راغلی التشخص ما بي تمیز نه وګرځېدی ځکه نوع ما بل اشتراک ده چې تشخص عین نوع ده خو تشخص ما بل اشتراک ده مشترک شه بیا خو تشخص ما بل امتیاز نشو لہذا دا تشخص دا په ماهیت نوعي زائدي التشخص عین وجود ده برای د فارابي او دا تحقیقي مذهب ده چې تشخص دا وجود ده کنه دا تا وجود تا پر تشخص تا تور سره ممتاز ما وجود ما پر تشخص تا زور سره ممتاز نو تشخص چې زائد شپنوي نو وجودم زائد شپنوي چې مایت نوعي او چې وجوب الوجود ده نو لازم چې زیادت الوجود حمایت واجبي و طالب باطل زیادت وجود باطل نو چې واجب طلب پر 2 شخص راشي ذهن کې خارج کې چې نوع شریکي ایوب بل نه جدای په تشخص دا باطل نو واجب طلب تصور به کني اجمالی چې ذات ذهن تراشي مجمل چې هغه نه شخصي ذهني جوړيږي دا باطل اول مطلوب دا موږ مطلب دا چې واجب طلب متصور به کني اجمالی نه ده بس دا خلاص